الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. आवाज برابر نه دی، مړی راښکاږي. ساوند والا د مقرر په आवाज باندې پويږي، دې سره مړی چې کم دی بیا زیات ستړي کیږي، هغه आवाज دغه کوي. نو دا سپیکر وی د دې لپاره چې دلته به आवाज سلو باسو او الته به आवाज تیز شو کی. نو چې داسې نه به به د میک اخو کوم داسې आवाज سیټ دی بیا आवाज تیز کا आवाज برابر. اے عاقلا غوږ سماتا، اے عاقلا غوږ سماتا، مرګې نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. ډېرې ماتې کې مرۍ د قبر جنو، ډېرې ماتې کې مرۍ د قبر جنو، چې د قبر به یې نه کتل اچا ته. د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شي وایم تا ته. په ژوندوني توبه وباسه ای عبدالرحمانه، په ژوندوني توبه وباسه ای عبدالرحمانه، چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته. او مات زړه یم لږ ایکو ورکه که نه، معمولي ایکو ورکه. نن سبا خو ډیکوریشن زمانه ده، هر یو شی به داسې انداز کې پیش کوي چې خلکو له خوند ورکړي. داسې ده که نه ده چې دین سره د خلکو مینه پیدا شي. وایي ږیره به هم داسې پرېږدي چې کتونکي وګوري هغې له خوند ورکړي، هغه هم ږیره پرېږدي. پټکې به هم داسې تاوې چې کتونکي وګوري هغې له هم خوند ورکړي. پټکې داسې نه چې بس غټ څادر دی داسې ګډ وډ تاو کړی، یا دې ږیره چې کم دی داسې بې ډیزاینه دي تاو پرېښي دي، نو چې کتونکي وګوري هغې له بیا خوند نه ورکوي. نو همدغه شان مات زړه یم ستا غمونو مېلمنو سره خوشحال یم. مات زړه یم ستا غمونو مېلمنو سره خوشحال یم. جړغونې ترنم یم ترانو سره خوشحال یم. جړا مو هم یوه ده خندا مو هم یوه ده، جړا مو هم یوه ده خندا مو هم یوه ده. په خوشي بیابان کې لیونو سره خوشحال یم. سبحان الله وای. دا سبحان الله आवाज خو به بار په دې کوڅه کې هم چا نه اورېدلی، دا به ما ته جنت ته څنګه بوځي. په مینې سره وایه سبحان الله. لږ نور مینې سره وایه چې بار خلکو ته پته ولګي واقعي دلته محفل انعقاد شوی دی. خلق د دې قرآن مجید په ختم باندې خوشحاله دي چې زمونږ بچي الله پاک د قرآن حافظان عالمان جوړ کړ. زمونږ د بچو په ناظره باندې قرآن ختم کو. په دې باندې څوک خوشحاله دي؟ لږ لاس اوچت کړئ. څوک خوشحاله دي؟ ټول خوشحاله یو انشاءالله. ټول په مینې سره ووایه الحمدلله. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې یو ځل په ژوند کې دا زندگی دا اصل غنیمت دی چې کله د دې بدن نه روح پرواز شي که نه به بیا کیسه ختمه، بیا رجسٹر بند. سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم. زما محترمو په دې دنیا په دې ژوند کې چې موږ او تاسو څه کولی شو چې یو پیره د بدن نه روح پرواز شو بیا هیڅ هم نشو کول. نو نن دا زړونه دومره غافله دي چې زما عزتمندو په زنده‌آباد او مردآباد سره اموخته یو. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا ژوند دومره قیمتي دی، په دې ژوند کې څوک یو ځل ووایي سبحان الله، د ځمکې نه اسمانه پورې ټوله خیلات د نیکیانو نه ډکه شي. اوس په دنیا کې تا سره 1000 روپۍ دی حاجي صاحب، دا 1000 روپۍ تا بازار ته یوړې هلته دې پې سودا وکړه، 1000 روپۍ ختمې شوې، ته نوره سودا کې نو د هغې دپاره به نورې پیسې ورکې. داسې ده که نه ده؟ نورې پیسې به ورکې، هله به تا ته نوره سودا میلاویږي. زما محترمو نیکیانې چې کومې دي نیکیانې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها.
چا چې یو نیکی راوړه الله جل جلاله قرآن کې فرمایي د دې یو نیکی په بدله کې به څو نیکیانې ورکوما څو نیکیانې به ورکوما ما سره به خبرې کوئ انشاءالله فایده به زیاته کېږي دا نه چې زما عزتمندو زه ځان له مرۍ لم زور ورکوما بدن لم زور ورکوما مولانا خالد صاحب دامت برکاتهم العالیه دا دومره لوی محفل انعقاد کړی دی په ایمان وای په دې به خرچه شوي که نه به شوي زما محترمو میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی زما محترمو نن گیر چاپیر وګورئ زما محترمو د دې مساجدو دشمنان د مدارسو دشمنان د مراکزو دشمنان زما استاد ګیری پټکی دشمن د مسلمان دشمن کفار لګی دي میټینګونه کوي مشورې کوي د ځمکې د سر نه به مسجدونه څنګه ختم شي د ځمکې د سر نه به مسلمان څنګه ختم شي د ځمکې د سر نه به حیا څنګه ختمیږي د ځمکې د سر نه به پرده څنګه ختمیږي د ځمکې د سر نه به د نوجوانانو د نارینه و زنانو د سترګو نه به حیا څنګه ختمیږي پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ د دې پاکي ځمکې په سر باندې به لغړ تغړ زما عزتمندو نظام څنګه قایمیږي هغې لګیا دي کوشش محنت کوي زما رور مسلمان د غفلت په خوب وده دی هغې لګیا دي د اسلام خلاف میټینګونه سازشونه په ایمان وای څومره علماء شهیدان کو څومره مدرسې ړنګې کړلې بخاری شریف زما عزتمندو په وینو کې لید پیټ شو زما د نورانی قاعدې طالب په وینو کې لید پیټ شو زما څومره علما د الله د دین دپاره زما عزتمندو جامع شهادت یې نوش کو لوی لوی قربانۍ یې ورکړې ای د پبو مسلمانانو تاسو یو سبحان الله اواز نه راځي ای د پبو مسلمانانو تاسو لږ دې مجمع ته وګورئ پروګرام مولانا صاحب د کوم وخت نه چلولی دی دا پروګرام که د یو ډمې چلیدلی وی دا پروګرام که د یو ګلوکار چلیدلی وی د دې په دې ځای باندې زما عزتمندو یو ګلوکار ګانا بجانا بیانوله ګانا بجانې په خوږ اواز سره په ترنم سره زما عزتمندو خلکو به ویلې دا پروګرام څومره اوږد شي ښه خبره ده دا پروګرام څومره اوږد شي په الله یقینو کوي مخکې ورځو کې څه نوجوانان زمونږ په علاقه باندې په موټرسایکل باندې داسې شخ پخ کې تېرېده د شپې 1 بجه ده دا څه چل دی ویره جي هغه پلانکۍ محلې ته اجړاګان راغلي دي دې هغې له روان دي په دې قوم باندې به الله پاک رحم وکړي په دې قوم باندې به الله پاک خیخي ورځې راولي ستا به بند کارونه روان شي ماضي ماته فون وکړي قاري صاحب مخه مې بنده ده مې تا دین ته شا کړې ده انشاءالله شا به دې م بندېږي یاد ساته ستا خو لا مخه بنده ده موږ دې دین سره څه شروع کړي دي الله د عرش نه د فرش تماشه کوي اے مسلمانانو تاسو ما دنیا ته څه دپاره ولېږلی تاسو څه کوئ په ایمان وایا الله جل جلاله موږ ابس پیدا کړي الله جل جلاله موږ دې دپاره پیدا کړي تاسو سار ځئ او ماسخوتن راځئ جواب واړم افحسبتم انما خلقناکم عبثا الله قرآن کې فرمایي اے بندگانو ما تاسو پیدایش تاسو تخلیق ابس وکړو تاسو ما ابس پیدا کړئ نجینا نجینا قسم پر رب العالمین من ابس نہیں پیدا من د یو خاص مقصد د پاره الله دی دنیا ته رالیږلیو زر اعظم رابعه بصری رحمت الله علیه زما محترم یو زنانه تیره شوې ده قسم پر رب العالمین 1200 کاله وشو د زنانه ایمان وګوره د زنانه مینه وګوره د زنانه عشق وګوره عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے زما محترمو د زنانه په زړه کې د الله مینه څومره پرته ده یو زنانه ده ناقص العقل ده یو تور سرې ده زما عزتمندو یو کمزورې بوټی دی چې کم زموږ پښتانه په کورونو کې ځان یې ورته ظالم باچا جوړ کړی او د پاسې پرې راباندې کړي هغه تکړه نه دی تکړه هغه دی چې زما عزتمندو خپلې کور ودانې ته صبر وکړي صبر وکړي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والا غصہ کو پینے والا اللہ یحب المحسنین دا سے خلق اللہ تخوخوی منگ پا کور کی پزنانو بدماشے نکو
من پکور کی زنانو تخپل غیرتونه خایو. او د زنانو متعلق محمد رسول الله فرمایي د زنانو متعلق د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي. کم خلک چې د زنانو سره نرم رویه استعمالي، زنانو سره ښه اخلاق استعمالي، والله هغه خلک ورځ ته ورځ په ترقۍ باندې روان دي، په ترقی روان دي. دې تورسري سره به زما عزتمندو عافیت والا درگذر والا داسې معامله وکړو. وګوره ته په دې تورسري باندې رحم وکړه، الله پاک فرمایي زه به په تا باندې رحم وکړم. ته د دې تورسري جرم گناه معاف کا، زه به ستا هغه ګناهونه معاف کم چې کم دې په ورځې په رڼا کې کړي دي، د شپې په تیاره کې دې کړي دي. دا موبایل دې راواخله، ته دې موبایل کې وګوره حاجي صاحب، ته د خپل بچي موبایل کې وګوره ستا دې بچي څه سرچ کړي دي. قسم پر رب العالمین تا چې دا څه سرچ کړي دي، دا کومه ډیټا ستا په موبایل کې پرته ده، والله بالله ثم تالله زما محترمو دا ډیټا دا چې څه په دې موبایل کې دي، دا په دې انسان کې دي، څه چې په دې انسان کې دي، دا د په قبر کې دي، څه چې د په قبر کې دي، دا د آخرت کې دي. الله رب العزت په موږ او تاسو باندې د ستارې صادره چولې دی که نه دی چولې؟ څومره ګناهونه کوو، څومره د الله نافرمانۍ نه کوو، څومره زما عزتمندو ګیره مې سپینه شوه، اوسه پورې ما د الله کلام راخستی نه دی، اوسه پورې د الله په کلام نه پوهېږم، په پیسو باندې پوهېږم، پیسو نوټ په لاس کې پېژنم، اوریجنل دی که دیسي دی، ور به شي خبر به شي. ای زما عزتمندو پروت په غفلت کې مسلمانه ځان بیدار کا، څنګه چې دنیا لی هوښیار دین له ځان هوښیار کا. په دین نه پوهېږو، وی عقل می دماغ می کمزوری دی جی، دماغ میں سے اخلی نہ، دماغ میں سے اخلی نہ. بہرحال رازم رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ پزړه کې دومره د الله مینا، دومره عشق، دومره محبت پروت. زما محترم 1200 کاله وشو چې دا زنانه تیره شوې ده. د دې معمول سو دا به د شپې په دې کوڅو کې ګرځېدله، چغې به یې وهلې، په ډبل بیډونو کې، په پومونو باندې اودو خلکو. تاسو به یو ورځ د خاورې په بستره باندې سملیږئ، تاسو به یو ورځ د خاورې په بستره باندې اوده کېږئ. د هغې بسترې دپاره تاسو تیاری کړی دی. زما محترمو دا هغه زنانه ده، د ورځې به کارونه به یې وکړل، د کور کارونه به یې وکړو. بار کورونو کې زنانه اوري، زنانه اوري. زما محترمو د کور کار به یې وکړو، او ماسخوتن به پاک صفا غسل به وکړو، ښایسته ښکلې جامې به یې واچولې. خاوند ته به راغه، څه ضرورت خو نشته، څه خدمت خو نشته. خاوند به ورته ویلې نه هېڅ خدمت نشته، هېڅ ضرورت نشته. زما محترمو هغې نه پس رابعه بصري رحمت الله علیه لاړه، په مسله باندې به ودرېده. قسم پر رب العالمین د ماسخوتن نه تر سهاره پورې به عبادت به کولو، مونځ به کولو، الله الله به کولو. راشه د دې وینځې هغه واقعه واوره، د هغې عشق واوره، د هغې مینه واوره. د الله په عشق کې په رګ رګ کې زما محترمو د الله مینه هغه ګلی شوې وه. الله دې زموږ په زړونو کې خپله مینه راولي. نو حسن بصری رحمت الله علیه په هغه وخت کې د پسې رشته راولېږله چې زما عزتمندو د دې دا خاوند په ځوانۍ کې وفات شو. دې خبرې ته م غوږ دی، توجه شته دی، توجه شته دی. ویښ به کینو انشاءالله. دا پروګرامونه، دا محفلونه دا هر وخت نه وي، دا ښکلي ښکلي علما راغلي دي. زما محترمو قسم په رب العالمین په دې محفل باندې رحمتونه ورېږي، برکتونه ورېږي، الله خوشحالیږي، فرشتې خوشحالیږي، اوبو کې میان خوشحالیږي، په سوړو کې میګان لړمانان خوشحالیږي. دا دومره بهترین محفل دی، مجلس دی. نو انشاءالله هوښیار انسان به هغه وي چې تر اخري انټه پورې ویښ کینی او د دې علماو دې بیانونو ته غوږ کېږدي چې دا څه فرمایي، چې دې مولانا صاحب دا دومره خواري کړې ده، دې دا دومره لوی محفل انعقاد وکړو، خو د دې به فایده زیات وي که نه، د دې به خیرونه برکتونه زیات وي. قسم پر رب العالمین الله دې زمونږ او ستاسو علما موږ او تاسو دپاره ژوندي ساتي. الله دې د دې علماو دا سایه تا قیامت په موږ او تاسو باندې قایم دایم ساتي. والله زما عزتمندو کفار لګې دي اول دنه علما ختموي، علما ختموي، وایي دین ختمول غواړئ، علما ختم کوي دین به ختم شي. دا نن چې ته په خور او ښځه کې فرق کې که نه، دا د عالم برکت دی. دا نن چې ته په دې ښځه باندې دومره ډاډه ورځې که نه،
پدې کې لوی کارګردګي د عالم ده. نن چې زما عزتمندو مړی انتظار کې دی، دا عالم ته انتظار کې دی. نن سبا چې کوم دی د چا بچی پیدا شي، زما عزتمندو څوک هم نه پوهېږي، څوک هم نه پوهېږي. دا موږ علما پوهېږي، دا موږ ته لاري زما عزتمندو ګودرې علما ښیي. ګناهونه رانه شوي وي، قسم د الله په ذات باندې دومره زنانا نارینا ما سره په واتساپ باندې همداسې زما عزتمندو رابطې کوي. قسم په رب العالمین خلک خودکشیانو ته تیار دي، خلک زما عزتمندو دومره حده پورې تنګ شوي دي. حالانکې داسې نه چې د غربت د لاسه تنګ شوي دي، الله یې زندګۍ نه تنګې کړي دي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. الله جل جلاله فرمایي تاسو زما د یاد نه غافل شولئ، زندګۍ نه به درله تنګې کم. قسم په رب العالمین داسې داسې خلک زما عزتمندو د هغې بلډینګ خاندي، د هغې کپړې خاندي، د هغې ګاډۍ خاندي، د هغې خوراک څښاک وګوره ایک نمبر، د هغې دننه زړونه خفه دي، دننه زړونه الله چین سکون اخستی دی. دا زما عزتمندو دا ګل غوړي چې کوم کپنۍ کې چاپ کېږي، ګل غوړي د دې مشر په اټک زما عزتمندو په سیند کې خودکشي کړې ده. او هغې نه مخکې یو چټ ولیکو او په هغې باندې دا خبره ولیکه، ما سره هر څه بیس یارو، هر څه ډېر تیرو، خو ما سره د زړه سکون نه و. زما محترمو یو کس یو ډاکټر صاحب خپله واقع بیانوي، ویله جي زه خو ډېر په لوی غم کې اخته یم. جی سلوی غم دے، سلوی غم دے. زما عزتمند واوري ډاکټر صاحب محترم څه فرمایي وی الله جل جلاله د دې انسان په دې بدن کې داسې سیستم جوړ کړی دی که دا روټۍ وخوري، اوبه وڅښي او بیا داسې بازینګر راواړئ او په دې سر باندې ودرېږي، نو دا اوبه او دا روټۍ په خوله باندې نه راځي، په خوله باندې نه راوځي. وی هغه سیستم زما خراب شوی دی، هغه سیستم و چې معمولي غونته کې ډډه وهمه هغه ټول اوبه روټۍ هر څه مې په دې خوله راوځي. لس کاله وشو چې زه په ناسته باندې اوده کېږم، زه بلا نشم سیده کولی. د هغه الله شکریه ادا کوي، الله دله بچي درکړي دي، تی په صحت باندې روغ پیدا کړی. بس ناشکري زنانم ناشکرینی، نارینم ناشکرینی. او لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ما تاسو ویلي نن زمونږ مسلمان ولی پریشانه دی؟ دا مسلمان یو دعوه کوي زه مسلمان یم، اوس دا مسلمان ودروا، کافر ودروا، دا مسلمان رواجونو ته وګوره، د کافر او د یهودو رواجونو ته وګوره، موږ او تاسو ته به پکې فرق نه ښکاري. زما محترمو رابعه بصري رحمت الله علیه متعلق مې تاسو ته واقعه روانه کړې وه. رابعه بصري رحمت الله علیه پسې حسن بصري رحمت الله علیه رشته راولېږه چې خاوند یې وفات شو، رشتې په دې نیت راولېږه، بزرګه ښځه ده، تقواداره ښځه ده، نیکه ښځه ده، رشته به ورسره وکړم، نکاح به ورسره وکړم، د دې په وجه به زما بیړم پار شي، د دې په وجه به الله زما مغفرت هم وکړي. زما محترمو چې کله د هغې هغه سوال جواب رابعه بصري رحمت الله علیه ته راورسېدو، نو رابعه بصري رحمت الله علیها هغه چې کوم دی په بل چټ باندې ورته ولیکه، ورته وایي زما د زندګۍ 4 سوالات دي. څومره؟ یو ځل سبحان الله ووایه. دا ملګري اوده کېږي، دا بعضې هغه سکول کې یو استاذ طلباو ته وایي هلکه تاسو کې کم یو زیات ناراسته دی، وایي هغه لاس اوچت کړي، انعام ورکوم، انعام. ټولو لاسونه اوچت کړي، زما غونته کې پکې یو سیټ ته ناست و، هغې لاس نه اوچت کړی. استاد ورته وایي هلکه تا ولې لاس نه دی اوچت کړی؟ وایي ښه استاد اوس به پکې لاس هم اوچتو، هغه د ټول نه زیات ناراسته و، اوس به پکې لاس هم اوچتو. نو زما عزتمند اوس به پکې دا بعضې وایي مړه مولي صاحب خو بیان کوه که نه سره باندې سبحان الله ماشاءالله وی. نو هغه معامله به نه کوو چې هلکه اوسګاري نه که نه څه چل دی؟ وایي ماره په دې پوزه مې دا مچ ناست دی، مې که دا مچ رانه لږ وشړي. نه جی نه، همتی مردا مدد خدا. وایي سبحان الله.
نو رابعه بصیر رحمت الله علیه ورته لیکي زما محترمو سلور سوالات جوابات غواړم جوابات راکا بالکل در سره رشتہ کوما بالکل به در سره نکاح وکم سوالات سدي ودا راته وایا چې کله ما په قبر کې کیدی نکیر منکر راشي ما نه سوالات کوي ما ته من ربک زب هغه سوالات او جوابات کی کامیاب شم کنا کام بشم دویم سوال لا دی زما محترمو وې د دې خبرې جواب راکا چې په پولیسرات باندې با د نارینو تیرېدل وي د زنانو تیرېدل وي د محمد رسول الله هر امتی با په پولیسرات باندې تیریږي پولیسرات زما عزتمندو لاندې جهنم دی تاسو اورېدلې دي د تبلیغ والاونه چې دا څومره نری دی څومره تیره دی څومره سفر دی په دې باندې به تیرېدل وي که نه به وي که نه به وي وې دا راته ووایه چې په دې پولیسرات باندې به زه تېره شم او که نه لاندې به جهنم ته وغورځېږم د دې جواب راکا دریم زما عزتمندو سوال زما د زندګۍ دا دی دا راته ووایه چې د قیامت په ورځ د میزان تله راشي په یو چاوړی کې زما نیک اعمال وتللی شي په بلې چاوړی کې زما بد اعمال وتللی شي دا راته ووایه زما نیک اعمال به درنیږي که زما بد اعمال به درنیږي سوال جواب زما عزتمندو سلورم سوال دا دی دا راته ووایه زما جنتی ما او که زه به جهنمی ما زه به جنتی ما او که زه به جهنمی ما حسن بصري رحمت الله علیه چې کله دا سوالات پړاو کو ورته وایي د دې جوابات خو ما سره نشته دا خو به د مرګ نه پس پته لګي د مرګ نه وای دا به د مرګ نه پس پته لګي زما محترمو قسم پر رب العالمین رابعه بصري رحمت الله علیه ورته فرمایي وای ها چې پته درته نشته د دې سوالاتو جوابات در سره نشته وای بیا ما پرېږده چې د آخرت د زندګۍ دپاره تیاری وکړم څه وکړم وای د آخرت د زندګۍ دپاره تیاری وکړم نن خو علما لګیا دي په منبرونو باندې ځانونه ستړي که نن خو تبلیغ والا کوڅه په کوڅه باندې ګرځي ځانونه ستړي که خپل مال لګوي خپل بچي پرېږدي زما ستا د زندګۍ د جوړولو دپاره فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے فکر نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں زما محترمو مار او نولې خپلو کې دوستانه وسو دوستانه وه نو دا نولې چې به کلم راغې د خپلې سوړې له نو په دې سوړې کې به دا مار داسې ګډوډ پروت و د مار سټایل دا دی که نه داسې ګډوډ پروت و نو دا نولې به ورته روزانه نصیحتونه کول چې لږ سیده سیده سملا موږ ته ډېر تکلیف وي لږ سیده سیده سملا موږ ته ډېر تکلیف وي روزانه به ورته ویلي خو مار چرته نیغېږي مار چرته نیغېږي زما محترمو په الله یقینو کې یو ورځ دا نولې چې کله راغې او سوړي سره بار وکته هغه مار سیده سیده پروت دی بالکل سیده سیده چې دې نولې واړولو راواړولو زما عزتمندو د خولې نه وینې راووتلې ورته وایي سیده شوې خو د مرګ نه بعد موږ به سیده کېږو چې کله زما ستا د جنازې اعلان وشي زما محترمو قسم پر رب العالمین مور به جاړي خویندې به جاړي ښځه به جاړي بچي به جاړي چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاهجهان نه شلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي عبدالرحمانه چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو موږ او تاسو له مرګ را روان دی سره روان دي دا جنازه به روانه په سپیکر باندې به اعلان وشي فلان بن فلان کې وفات شوی دی اورېدونکي چې کله اعلان واوري څه به وایي انا لله و انا الیه راجعون انا لله بیا به فورا څه تپوس کوي جنازه کله ده جنازه کله ده قسم پر رب العالمین زما مسلمانانو کدی خبرو ته د زړه کنډول تا صحیح کې خوستو دی خبرو باندې دی لږ سوچ وکړو په دې خبرو دی لږ عمل وکړو والله بالله ثم تالله آغا نه ختمېدو والا ژوند آغا نه ختمېدو والا زندگی انشاءالله تر او تازه ګلي ګلزار به وي انشاءالله منګ او تاسو زما عزتمندو د دنیا په ژوند کې الله راضي کو الله راضي کو الله راضي کو او چې کله مرګ راغې قسم پر رب العالمین الله به اعلان کوي یا اهل الجنه فیقول هل رضیتم
دا جنتیان به وایي فیقولون ما لنا لا نرضى فقد اعطیتنا ما لم تؤت احدا من خلقك. یا الله موږ ولې راضي نه یو، یا الله ولې راضي نه یو، تا خو موږ له هر هغه څه راکړه چې په خپلو بندګانو کې دې بل چاله نه ورکړي. زما محترم الله ورته فرمایي نه جنا تاسو په دنیا په ژوند کې سختې تېرې کړې وي، د الله د دین دپاره ږیره دې پرېښوسته، پټکې دې په سر کو، پیسې دې اوچتې کړې، جومات ته روان شوې، توبه دې وباسله. زما عزتمندو خلکو درته پیغورونه درکول، تبلیغ والا کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، څوک دې کور کوي، څوک ورته وایي اوزګار خېلو، څوک ورته وایي کور کې درله روټۍ نه درکوي، څوک ورته وایي د ښځو نه تنګ شوي. قسم په رب العالمین دا پیغورونه، دا دمکینې، دا سپک نظر، والله بالله ثم الله د قیامت ورځ به وي، الله به اعلان کوي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اين المتکبرون اين الجبارون. ها بیا به د دنیا دا خلک وګورئ، دا غټ غټ پریتوران به وګورئ، دا نوابان او دا خانان، دا کرنلان، دا ججان، دا وزیر اعظم نه ونیسه تر چپړاسي پورې دا ټول به وګورئ. خاموشي به وي، د الله اعلانات به کېږي. زما عزتمندو په چا باندې به سلام ویلی کېږي، سلام سلاما سلام علیکم من ربک. زما عزتمندو سلام قولا من رب الرحیم چا متعلق به اعلان کېږي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، وامتازوا اليوم ایها المجرمون. نن د مؤمنانو نه مجرمان جدا شي. الله اکبر. مالا ډیره جړا راځي، یا الله نن خو ما پټکې فسر کړی دی، یا الله ګیره مې پرېښې ده، خلک راته قاري صاحب وایي، مولانا صاحب وایي، خلک مې عزت کوي، خلک خپل هغه مان چې هغې په خپل بدن باندې په مشقتونو باندې ګټلی دی، په تکلیفونو یې ګټلی دی، بدن یې خوله ویستې ده، هغه مال نه ماله تنخوا راکوي، هغه مال باندې زما د کور کرۍ خلاصوي، هغه مال باندې یا الله زه خپله زندګي بسر کومه. کریم مولا دا به څه کېږي؟ هسې نه اعلان وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون. او یا الله هسې نه چېرته د منافقانو د مجرمانو په صف کې چېرته ولاړ نه وي. دې ته هم کله سوچ کړی یا الله هسې نه چېرته آخره خاتمه هم چېرته خرابه نه شي. فرشتې په دې کشمکش کې دي یا الله. یا الله د بعضې خلکو نوم هغه تا دلته د جهنمینو په لیست کې لیکلی، او هلته د ځمکې په سر باندې هغه خلک موږ ګورو جوماتونه یې آباد کړي دي، هغه خلک ګورو پټکي په سر کړي دي، ښه کارونه کوي، او نوم یې د چا په لیست کې لیکلی شوی دی؟ د چا؟ زه تاسو ته دا خبره واضحه کول غواړم چېرته په خپل عبادت باندې مغروره نه شي. ها امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نام ہی کافی ہے، نام ہی آواز راگی کیا نا سوچے دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پا مذہب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زما محترمو ہاغ ہستی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک اونی والا یوخ پہ اوچت اکڑا الحمد نشروع شو والناس تے ارسو طول قرآن محمد رسول اللہ تا ہدیے کو ہاغ ہستی دا بچی لوبی کولی بچی دیکھو آراشا ہاں بابا جانا لارو توی بچیا لوبی کوا خو یو خاص ځای ورته وښودو چې دلته به لوبې نه کې. وایي ولې بابا جانه؟ وایي ځکه چې دلته ما 70,000 دفعه د الله کلام ختم کړی دی. ها زما او ستا ټوله زندګي ختمه شوله، اوسه پورې یو سپاره حاجي صاحب تا ختمه نه کړه. وربکې جواب چې کله په دې قبر کې دي کیږي، د پاسه در باندې تیږي کیږي، هغې د پاسه خټې وروتپي، د پاسه در باندې یو ټرالي خاوره راواچوي، ته پیشه کار دې پیشه، بیا به ورکې جواب. بهرحال زما محترمو امام ابو حنیفه رحمه الله څومره خدمت یې کړی دی، د چا نم پټ نه دی. د نور سپوږمۍ غونته کې زما عزتمندو ټولې دنیا ته د هغې د ټولو امامانو امام ابو حنیفه، د ټولو امامانو استاذ امام ابو حنیفه. هغه له مرګ راغی، زنقدن شروع دی او ګیرې نیولې ده، داسې ګیرې نیولې ده. او یا الله ډېر طویل سفر دی، یا الله ډېر طویل سفر، قبر حشر دی، پولیسرات دی، ستا مخې ته ودرېدل دي. الله څه به کېږي؟ مونږ خو په یو مونځ باندې ځان رانه ورک شي، یو تهجد مونځ وکړو نور راته ټول منافقان ښکاري، چېرته یو سي روزه ولګو نور راته ټول منافقان ښکاري. څه به کوو؟
سبقو سجواب ورکو زما محترم یو مؤذن چې خلق موږ طرف ترابلی الله اکبر الله اکبر حي على الفلاح حي على الصلاه زما عزتمند خلق ته سلويخ کاله اذان کو سمرا سلويخ کاله اذان کو چې کله د مرګ وخت راغی زما محترم یاران ولاړ دي رشتہ داران ولاړ دي وته ویره زما پزړه یو لوی ارمان دی وای چې څه ارمان دی ویل قرآن را راوړی سنا وړی قرآن راوړی اخري وصیت کې د دنیا نه روان دی خلکو په منډه منډه ولا قرآن راوړو والی جی والی هغه دا قرآن داسې ونیولو اے خلکو تاسو ټول ګواه اوسئ چې په دې قرآن باندې زما ایمان نشته بدن نه روح ووتلو وفات شلو ها زما محترم په کټوي کې چې څه پراته دي په سمسۍ سره راوچتېږي زما ستا په دې زړه کې چې څه پراته دي په دې ژبې سره ویلی کېږي هغه ورځ ساول ډېر په مردان کې هغه واقعه تاسو وکتله زما محترمو زما پیغمبر عزت هغه په خطره کې دی اسلام په خطره کې دی مدرسې په خطره کې دي علما په خطره کې دي قرآن والا زما محترمو په خطره کې دي انشاءالله دې له بساط ورکوو انشاءالله خپل بچی به حافظان جوړو انشاءالله اوس تاسو نه تپوس کوم دا بچی منګو تاسو له چا راکړي دا مال چا راکړی عزت څوک ورکوي ذلت څوک ورکوي صحت څوک ورکوي بیماری څوک راولي شپه څوک راولي ورځ څوک راولي ها فأينما تولوا فثم وجه الله آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ سمندروں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ ہواؤں کے چرند پرند میں دیکھو تو اللہ ان چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ سورج میں دیکھو تو اللہ چاند میں دیکھو تو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض ہاں آغا اللہ بن نہیں رو آغا اللہ تاتوی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید نن زما عزتمند مخلوق پس روانی مخلوق پسې زما څنګه عقیده ده زما مقتدی جب تلاش کی انا سوار رو باسي زم کا پیسې راکې دا زمون غلط یقینونه دي پکور کې زنانا خاون وی غوړي بم راوړي چینی بم راوړي کور کرای بم خلاصي بل بم ورکي چرته دا زنانا او 10 اونکو منځ اونکو الله ته اون جړل چې یا الله زما د خاون کاروبار خو ته معلوم دی که اوس مې تدابیر وښودلو زما د خاون په زړه به څه تېرېږي دا زنانا دا زما عزتمندو د دې په زړونو کې د دې په یقینونو کې خاون پروت دی د بچي په یقین کې عقیده کې پلار پروت دی د لور په یقین کې سوچ کې مور پرته ده د دې هېڅ چا نه کېږي د چا نه کېږي اللہ نہ کیگی دا آغا اللہ در برانی سو انشاءاللہ آغا اللہ تب پکریکو جاڑو اللہ تا سفرمائی ادعونی استجب لکم ما نوغواری زستاسو دعاگانی قبلو ما زما محترمو دا خپل بچی حافظان جوړ کړي او تاسو نه تپوس کوم دینداری زیاته ده که بی دینی زیاته ده نه غلط شوی دینداری زیاته ده که بی دینی زیاته ده دینداری زیاته ده بی دینی زیاته ده بی دینی زیاته ده ها دا ذهن کې کېدی دیندار خلق زیات دي که بی دین خلق زیات دي ها علماء حافظان قاریان زیات دي که لوفران او ټامیان او دا وغیره زیات دي دا خلق زیات دي مدرسې زیات دي سکولونه زیات دي او چې کله موږ مدرسه جوړو کله موږ بچی نه حافظ او عالم جوړو بیا ورته دا مشران سوی خوري به د کم زینا سوی ورته وای بچی مولا جوړې اوه نادان مسلمان درته اومې جړل اے پانی سپین قرآن درته اومې جړل نن د مسلمان په خوله باندې دا خبرې راځي خوري به د کم زینا بیا به چندو پسې ګرځي بیا به د یو بل جب ته ناست وي بیا به چندو ته ناست وي والله بالله ثم تالله دا نن چې ته خورې دا د دې علماو برکت دی
دا سیده که نه ده؟ دا نن چې دا دنیا آباده ده دا د دې خلکو برکت دی که نه دی؟ دا د دې سپینو مخو دا د ښکلي ښکلي مخونه یې نیولي دا په سرونو باندې پټکي ورته چا په سر که؟ دا د علماو په سر که. دا بچي د د محمد رسول الله زما عزتمندو وارثان جوړوي. هغه قرآن هغې ستا د بچي په دې سینه کې ور محفوظ کو. هغه قرآن کم قرآن چې زما عزتمندو د قیامت په ورځ به د الله سره جګړه کوي. ها جګړالو دی د دې جګړه منلې شوې ده هغه پورې به جګړه کوي چې یې پتا باندې دا خبر را الټه کړې نه او یې ستا تر څو پورې چې کوم دی د مغفرت اعلان اورېدلی نه. دا قرآن زما محترمو دا طالب چې کله د کور نه راوځي او مور په دې نیت باندې دی بچي ته چپړې سمې کي دی بچي ته چپړې سمې کي بچی مې چېرته روان دی؟ بچے میں سبق لروان دے قرآن لروان دے نورانی قاعدہ بوئی قال اللہ قال الرسول بوئی پدی وڑا جب باندے پدی وڑا شونڈو باندے با اللہ کی پدی نیت باندے ورطا مور چپڑی سمی کی پدی چپڑو سمولو باندے اللہ جل جلالہو دا دی مور مخیرو سنی ٹول گونا معاف کی. ها پدی پبو پدی زمکه باندې والله بالمازان تیر شوی دی خرپ پی تیر شوی دی سپی پی تیر شوی دی دا زمکه ناپاک زمکه دا څنګه زمکه دا ناپاک زمکه. زما عزتمندو دا عبادت کوون کې ما پته به لګي تا دا عبادت د چا د پاره کړی. انشاءالله د زړه نه به ټول په لبیک سره ووایي د دې علماو سره به مینه کوو انشاءالله. تاسو وایي علما زیات شو حافظان زیات شو. بعضې خلک وایي رجي دا دومره مولیان فارغېږي دا دومره که نه هرې مدرسې نه سل او زر او د حقاني نه وایي دا به اخره کې په دې کوي څه وایي اخره کې به په دې دومره مولیانو کوي څه. نو دې وجې نه خلک خپل بچی عالم نه جوړوي وایي بس مولیان ډېر دي وایي بس پرېږده. زه تاسو نه تپوس کوم په هر کور کې حافظ او عالم موجود دی؟ ہر کور کے عالم حافظ موجود دے؟ ہر کور کے عالم او حافظ موجود اول غواړي که نه غواړي؟ موجود اول پکار دي که نه؟ زما محترمو یو کس دې مجلس نه پاسېدو کور والا ته دا خبره وکړه چا چې په خپل بچي باندې په ناظره باندې په حفظ باندې قرآن ختم کو حافظ قرآن به د څو کسانو شفاعت کوي؟ لسو کسانو شفاعت بکی. خزی ته دا خبر وکړه زما دو بچی دي دا یو بچی قاری صاحب سره قرآن ته کینوم مدرسې کې کینوم چې زما عزتمندو د لسو کسانو بیړه پار شي. هغه کور والا ورته څه وایي کور والا ورته څه وایي چې دا یو بچی تا مدرسه کې داخل کو دا خو به د ستا د خاندان لس کسان جنت ته بوځي او زما هغه خاندان والا به چې کوم دی ستا هغه پلار جنت ته بوځي. زما د خاندان لس کسان بستا پلار جنت ته بوځي. شابه دا دواړه مدرسې ته راوستلو د حفظ دپاره مدرسه کې داخل. زما عزتمندو په دین کې یو بل نه مخکې شئ یاد ساتئ الله خپلو خوښو بندګانو له دنیا نه ورکوي. ځان مه کړوه وایي دومره بس دی چې په تا سسیږي نه. انشاءالله مال به ګټو په فخر سره به ګټو په دې خپلو زما عزتمندو مټو به ګټو په غیرت باندې به ګټو او انشاءالله په مدرسو باندې مال لګول راځي مال به لګو په جوماتونو باندې مال لګول راځي مال به لګو حافظ او عالم باندې مال لګول راځي مال به لګو. او دا آخري آپشن در کوم اخیری دا چې څومره مدرسې چلیږي دا لوی مدرسې قسم پر رب العالمین زمونږ د دې فقیر ملنګ دا عوام چې کوم دي دا عام مسلمانان دا زما عزتمند د دې مدرسو سره تعاونونه کوي. الحمدلله زما عزتمند د حکومت د طرف نه مدرسو سره هیڅ تعاون نشته. دا الحمدلله غیرتی مسلمان موجود دی. غیرتی مسلمان په دلزاک روډ باندې د مدرسې دپاره خبره وچلوله یو جذباتي یو ایمان والا یو د الله په دین مین پاسېدو 10 مرلې ما د مدرسې دپاره وقف کړلې چې کله کور ته لاړې ښځې ته وایي ما خو خپلې 10 مرلې د الله دین دپاره وقف کړې مدرسه به پې جوړېږي. ښځه ورته وایي دا مرګ تاله را روان دی که نه مالم را روان وایي تالم را روان دی وایي زما هغه 10 مرلې م ورکړه خوا کې ورسره د کور والا 10 مرلې وي 15 مرلو کې لوی مدرسه جوړه کړه. هغه خلک نن دنیا کې نشته. د ژوند څه پته لګي زه دلته نه روان یم
خپې مې لمدې دي او एकदम وښوېدمه چې وښوېدمه دا کپرۍ مې ولګېده لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون ها من او تاسو له مرګ را روان دی قسم پر رب العالمین دا د دنیا دا شګفته چې کومه ده وایي ښځه مې خفه کېږي دا مې خفه کېږي هغه مې خفه کېږي د دنیا دا ښځه دا د ده دپاره رکاوټ جوړ شوی وي ښځه ورته څه وایي وایي زه چې ستا دا کټ خالي وینم زما داړه داسې ډوب ډوب کېږي او ډېر مې درپسې داړه ډېر خفه کېږي او ته چې کور کې نه یې زه ډېره خفه یم او زما محترمو دا چل دی هغه چل دی خبرې مه کوه هغه د یو ښځې خاوند وفات شو نو هغه لګیا وه جړلې ها مړی شولی دی پوه شوې خپل خاوند سر ته ناسته و جړلې چې جړلې په دې کې ورته چا غوږ کې ویلې وایي سله جاړې بل خاوند به درله وکړو دا ورته یې ورک شه مړه اوس مې په دې غم کې مه خندوه اوس مې په دې غم کې په الله یقین وکړئ دا ټول چل ول دی دا ټول ډوک بوک دی حقیقي مینه د چا مینه ده ښځې به راته ښه غوسوي زه اکثریت په دې ټاپک باندې خبره کوم او ورځ هم راته یو ښځې کمنټ کړی وایي زمونږ خاوندان د دې خبرو نه خبر نه دي تی راله خبرې لګیا تی راته خبرې زما محترمو دې زنانو دا برقه په کور کې داسې رډي ساتلي داسې رډي خاوند غریب داسې وځي ښځې غریبه داسې وځي ښځه داسې لاړه خاوند داسې لاړو په الله یقین وکړئ خاوند غریب ته پته هم نه هغه ورځ هم یو مسله راغله خاوند یې ویل یره جي وایي زه کور کې تپوس کوم سو پکار نه دي وایي زنانه راته وایي دا پکار دي دا پکار دي دا پکار دي دا شیزونه ختم دي ته وایي زه لاړ شم دکاندار نه ولا سودا ټوله راوالم کور کې ورته وغورځوم وایي زه چې دکان له لاړ شم کار له لاړ شم دفتر ته لاړ شم وایي کور والا مې هغه ټوله سودا واپسه دکاندار له راوړي چې زما سړی غلط شوی دی بس ماله پیسې راکړه پیسې والی بازار ته لاړه شي شاپینګ پې وکړي وایي شي وایي ده سره اوس څه وکړو نو ما ورته ویلې ښځې په مختلف قسمونو باندې دي وته هم چې کله واده کې کله رشته کې هغه ټیم کې اول احتیاط کول پکار دي خوار پړکا د کور ورکا بې درکا چمپرکا دیوال سورکا داسې ښځه به نه کې د خیره سره چې د کور ته راوسته بیا به زما عزتمندو حالات به ګډوډ وي او دا مور د خپل بچی د پاره مدرسه ده مور به زما عزتمندو دینداري تقواداري زما عزتمندو مور به هر اعتبار سره برابري د مور د هغې د بچي دپاره اولنۍ مدرسه ده امام بخاري رحمت الله علیه د دې خپل نوم محمد دی د پلار نوم اسماعیل دی د نیکه نوم ابراهیم دی زما عزتمندو دا پیدایشي دا په سترګو باندې ړوند او د دې مور مستجاب الدعوات وه مستجاب الدعوات هر دعای قبل دا ډیره دیندار وه د دې په دې دومره لوی محنت کې د مور پوره لاسو داسې ده که نه ده دې علماو ته پته ده زما عزتمندو حتیم سره بیت الله شریف ته مخامخ په کریکو جاړي یا الله زه دې خپل بچي نه حافظ جوړول غواړم عالم جوړول غواړم دا خپل بچي ستا د دین نه لوله پکول غواړم یا الله زما دا بچي په سترګو باندې نابینا دی یا الله زما د دې بچي په دې سترګو کې نظر راوله مور الله ته جړا کوي فریاد کوي جاړي په سلګو جاړي یو ورځ زما عزتمندو په جړا کې دا مور اوده شوله په خوب کې ها یا د دې حتیم نه आवाज راغی یا ابراهیم علیه السلام راغی او ورته وویلې ای زنانه تا ته دې مبارک وي تا ته دې خوش قسمتي وي ستا بچي په سترګو کې الله نظر راوستو زنانه چې کله راپاڅېدله او په منډه راغه خاوند ته دا خوب بیان کو او لاړو زما عزتمندو امام بخاري رحمت الله علیه سترګې وکتلې الله جل جلاله ښایسته ښکلی نظر په هغه سترګو کې راوستی سو د مور دعا نن مور د خپل بچی نه خبر هم نه بچی پلار ته نیغ کېږي نن پلار بچی ته خبره کولی نشي ځان لی کار وکتو نن مور لور ته خبره کولی نشي ځان لی کار وکتو وجه څه ده دا اوله کې ورسره نرمي وشوه اوله کې خیر دی ماشومه ده او نه پوهېږي او خیر دی دا بې نستونو جامې وله را روانې کړي یو ته مې ویلې اشنا دا سوټ دې په څو واغستو وایي په دومره مې پیسې دې پوره ورکړې او کپړې دې نیمې راوړي دي نستوڼي پکې نشته دی او کپړې دا څه کپړې دي دا تا د خپلې لور بدن ته دا کپړې بې نستوڼي ور واچولې
دا جالی والا کپڑی قسم پر رب العالمین دا ماشوم سبا غټ شي والله کدل دا لپټه پسر کی والله کدل دا برقه پسر کی وای زما سړو بیږي زما محترمو اوس زینا د دې خپل بچو صحیح تربیت وکړو ان شاء الله تربیت وکړو ان شاء الله بیا به دا بچی سبا راغټ شي دا بستا په دې دماغو تمانچه نک دی دا به بیا مور نه ولي دا به بیا پلار نه ولي دا ټول واقعیات هم په خپلو سترګو کتلي دي که نه هم دي کتلي هغه بچی چې کم پلار په دې خپل بدن باندې دې بچي دپاره دغه بیګ سکول ته ځغلولی دی دا بچی به په اوږه کېنولی او مدرسې ته به بوتلو دا بچی نن راغټ شو هغه پلار نه ډس پورته کړو هغه مور کمې مور چې خپله ځواني د دې لور دپاره زار او قربان کا هغه مور چې زما محترمو زما ستا به په غوږ باندې درد و زما ستا به په خېټه باندې درد و زما ستا به په بدن کې بل ځای کې کوم ځای کې درد و دغه مور به تر سهاره پورې موږ سره بیخه ناسته وه ما او تا به زما عزتمندو متیازې کړې وي دا مور به هغه لوند ځای کې خپله سملاسه ما او تا به اوچت کو په اوچ ځای کې به یې واچولو زما دې بچي ته تکلیف نه نن دا بچی راغټ شي مور ته وایي ته نه پوهېږې پلار ته وایي ته نه پوهېږې هغه پلار چې کوم پلار خپله ځواني د دې بچي دپاره زار او قربان کړي هغه مور کومې مور چې خپله ځواني خپل ښایست د دې بچو دپاره زار او قربان کړي دا بچی سبا راغټ شي پلار ته وایي تا ماله څه کړي دي یقینو کې د دې پلار په زړه به څه تېرېږي دې پلار په زړه به څه تېرېږي د دې مور په زړه به څه تېرېږي یقینو کوي هغه ورځ یو حاجي صاحب را روان و حاجي صاحب په مخ باندې 15 ګوتې چاپ دي داسې حاجي صاحب دا ولې وایي زوی را باندې ګزار وکړو زوی را باندې ګزار وکړو زما محترمو د دې علماو سره دشمني مه کوئ قسم په رب العالمین د خپل د مسجد امام لمنه ونیسه دا علما دا زما ستا خیرخوا دي قسم په رب العالمین زما ستا خیر لټوي ته راته کنځل کوه ترا پسې هر پوله پټي هر اجرا بې ټکې ناست اوسه د خپل مسجد امام غیبت کوه د عالم غیبت کوه زه به بیا هم ستا فکر کوم زه به بیا هم ستا د خوالي سوچ کوم زه به بیا هم ویم دا د جهنم د اور نه بچ کړي بچ چې جنت نو والا جوړ شي زه به بیا هم ستا د بچي نه حافظ قرآن جوړوم زه به بیا هم ستا بچي ته د حیا درس ورکوم زه به بیا هم ستا بچي ته ویم بچی دا ستا پلار دی دا د مور ده د خپل پلار قدر کوه احترام کوه شاه ولی الله محدث دهلوی رحمہ اللہ فرمائی میں نے کبھی بھی اپنے والد محترم کے سامنے پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں بیٹھے نن به پلار ناستی مور به ناسته وي مشران به ناستي دا به موبایل راوالي او زما عزتمندو موبایل کې به اخته داسې ده که نه سترګو نه حیا لاړه که لا نړه لاړه که لا نړه دا ولې لاړه دا ځکه لاړه چې ما او تا سکول ته ترجیح ورکړې ده سکول ته هم توجه ورکړې ده دا ماشوم چې کله سکول ته رواني زه تاسو نه تپوس کوم دې ماشوم دا بیګ دا مخې ته راځوړند کړی وي که شاته یې اچولی وي دې ماشوم ته هم پته ده چې دا د سکول تعلیم شاته پاتې کېدو والا دی او چې کله قرآن دپاره مدرسې دپاره نوراني قاعده قرآن یې سینې سره نیولی وي که نه شاته یې نیولی وي دا ولې ماشوم تم پته ده دا قرآن به ما سره قبر ته ځي آخرت ته به ځي د الله د عذابونو نه به د دې قرآن په وجه به زه بچ کېږم نن هغه قرآن سره تا دشمني شروع کړې ده نن په وړه وړه خبره باندې خپل بچی د مدرسې نه وباسه نن زما عزتمندو خپل بچی راواخلو دلته وایو کافران مرد آباد کافرانو دا چلو کم د کافرانو هغه چلو کم او دلته خپل بچی څومره په اسانه باندې د کافرانو جولۍ ته ورولو که نه ورولو بار ملکونو ته خپل بچی لیږي که نه یورپ او اروپا او زما عزتمندو جرمني او هایلینډ او تایلینډ الله به دنه د دې تپوس نه کوي د خپلو بچو له به صحیح تربیت ورکوو انشاءالله آخري واقع بیانوم سبق آموز واقع ده تربیت متعلق زما عزتمندو یو نوجوان لس کاله بعد د جرمني نه د پلار جنازې له راغی څه له راغی आवाज رانغی ما تاسو ویلې که نه زمونږ په زړونو کې ستاسو دپاره غم پروت دی فکر پروت دی کوړن پروت دی موږ زما عزتمندو شپه ورځ دغه سوچ او فکر کوو دا د الله بندگان به څنګه پر راس باندې راشي دا زه ځان له زور ورکوم زما مازغه نه دي خراب دا نن چې بهر څه شروع دي په دنیا کې
د الله بندگان زما استا زما عزتمندو نسل چې کم طرف ته روان دی والله بیا به زما عزتمندو ما ته په سلګو سلګو جاړو بیا به هیڅ نشو کولی هیڅ به نشو کولی هغه نوجوان د پلار جنازې له راغې چې کله د پلار جنازې له راغې زما عزتمندو د پلار جنازې تیاره ده د پلار جنازې دپاره تکبیرونه ویلی کېږي خپلوان ولاړ دي رشته داران ولاړ دي خانان او نوابان ولاړ دي پردیم ولاړ دي خپلم ولاړ دي د پلار جنازه کوي دې خبرې ته توجه شته دی توجه شته دی دا نوجوان چې کله راورسېدو په یو اوچت ځای باندې ودرېدو داسې ودرېدو او داسې ولاړ دی د جنازه د دې جنازې تماشه کوي دې خلکو ته ګوري او د سترګو نه اوښکې زار او قطار سره روانې دي چې کله د پلار جنازه وشوله او خلکو سلام وګرځولو او هغه زوی راغلی دی راځي چې دې له لږه تسلي ورکو راځي چې لږ ډاډ ورکو وله یو راځي الله دې د زړه صبر درکړي او بس مرګ خو حق دی هر چا له به مرګ راځي داسې ده که نه ده او ته وایي لرې شئ ما له ډاډ او تسلي مه راکوئ زه په دې خفه نه یم زما پلار وفات شوی زه په دې خفه نه یم زما پلار زما نه همیشه دپاره جدا شو واورئ وی په څه خفه یم وی زه په دې خفه یم چې دې پلار دنیایي تعلیم دپاره ځمکې خرڅې کړلې دوکانونه یې خرڅ کړه دې پلار ما په دې خپلو سترګو کته چې زما عزتمندو هایلینډ کې زما پیسو ته ضرورت پیښ شو دې پلار هغه خپل کور هم خرڅ کو هغه خپل کور هم خرڅ کو زما د اعلی تعلیم حاصلولو دپاره هغه پیسې ما پسې راولېږلې په کرایي کور کې دېره شو وایي ما له نن جړه په دې خبره راځي زما پلار د دنیا نه لاړو زما د پلار نه لوی ګیله په زړه کې ده لوی شکوه په زړه کې ده دې پلار د دنیا تعلیم د حاصلولو دپاره هلې ځلې ته ما دپاره وکړې خو د الله دین یې راته ونه ښودو نن جاړم په دې پردیم ولاړ دي خپلم ولاړ دي زما د پلار جنازه کوي او ما له چل نه راځي په جنازه کې خلک څه وایي نه له جنازې موز نه راځي افسوس مقام دی که نه دی افسوس مقام دی که نه دی تسبیح پیری دل نہ پیرا تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں سے نمازی بن نہ سکا اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمان بھول گئے نن مسلمان ادروا وتوے د خپل پیغمبر نوم واخلا What is this? What is this? یو چې څوک انګلیش وایي که نه انګلیش انګلیش او چې عربي وایي په چام ناشنا نه لګي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان اویلی عربی اویلا اپتا حیران اون لگے دا او چې چا ویلی افریقا is the world second largest continent the population of Africa نو بس بیا مولا دی انګلیش ویلی ظالم بشیو ظالم مسئله ہو کیا انگلشم ورتلو عرجب ورتلا عربی میں در تصمر ویلا عربی در باندې حیران دیران نه لگی زما عزتمند نن امریکی ته خوشاله گا نن چینا ته خوشاله گا نن جرمنی ته مسلمان خوشاله گی سو کم عربستان ته نه خوشاله گی سو کم زما استاد پارا د عزت او د خوش قسمتی زه هغه د محمد رسول الله کله وطن دی ان شاء الله ټول ارمانجن یو کنه یو ارمانجن یو کنه یو الله دې موږ او تاسو ټول بار بار خپل کور ته وغواړي الله دې بار بار موږ او تاسو وغواړي ان شاء الله اخري اپشن اخري جړه فریاد اوس به پته لګي چې زما دې خبرو رنگ راوړی دی او کنا زما عزتمندو ایو شاعر ډیره بهترینه شاعري کوله ډیره مزیداره شاعري کوله ما مولانا صاحب ته ویلي زه نټونه چې مضبوطو ما او لفظونو سره د خلکو علاج کوم په دې لږ ټیم لګي فلم څو ګنټې لکه فلم څو ګنټې 2 ګنټې 3 ګنټې فلم وی که نه وي داسې راته ګوري چې ماشاءالله د سرم کتلي نه دي ماشاءالله جی ټول بزرګانو فرشتې راته ناستې دي تاسو پیژنم ایو موبایل لا واخستو داسې کې سرچ کې اوس ورته پته نشته شاته مې پلار ولاړ دی سرچ کې داسې کې علی شاه 007 چې شاته یې وکتل پلار یې ولاړ
وی علی شاه 007 ناتونه هغه یو پوه شوي موږ هغه یو هغه بل رنګ را باندې نه خېږي یقینو کوي که بل رنګ په موږ باندې خېږي هغه کنځلې زموږ بچي کوي چې هغې ترجمه معنی په ډکشنرۍ کې نه میلاویږي دا وجه څه ده چې څنګه پلار دی هغه شانې زوی دی زما محترمو ما څه خبره کوله اوس به م پته لګي ښه 2 غنټې 3 غنټې فلم تاسو توجه شته ستاسو توجه شته د انسان په دې خوله کې دا ژبه چې کومه ده دا د سټیلو ده څه شي ده ټایم پوره دی اوده ناست دی زما محترمو بیا به ترې مطالعه خبر راغونډه کړو زمونږ خپلو کې بس انشاءالله ټول راغلي دي د خیره سره نو دا ژبه د سټیلو ده وی خو یې که اوده وایي زما محترمو څوک څوک په مدرسو باندې خوشحاله دي چې الله دا مدرسې نور هم ډېرې کړي لاس اوچت کړئ څوک څوک خوشحاله دي چې الله دا حافظان عالمان نور هم ډېر کړي څوک څوک خوشحاله دي چې دا الله د دین محافظین نور هم زیات شي علما زیات شي حافظان زیات شي دغه کسان دا لاسونه جبونو ته ښکته کوي او ډک ډک د اخلاص نه ډک زما عزتمندو د الله د رضا دپاره 500 روپۍ لاس ته رالې 1000 روپۍ راغې 5000 راغې څومره اوچت اراده دې وکړه اوچتې جذبې سره د الله د رضا دپاره 15 منټو کې دلته راځئ او زما عزتمندو خپل اخلاص الله ته وښایئ چې یا الله زما دا پیسې ستا په دین باندې ولګي یا الله د اسپتالونو بیماریانو آفاتونو بلیاتونو مشکلاتونو هر رقم امتحانونو تانو تاسیبونو اسپتالونو چې کومه بستره د الله د دین دپاره کومه روپۍ د الله په دین باندې ولګېده قسم په رب العالمین دغه بستره اسپتال دپاره نه اوچتېږي دغه بستره تاڼې دپاره نه اوچتېږي دغه روپۍ په بیماریانو باندې په تاڼو باندې اسپتالونو باندې په بیماریو باندې نه لګي ماشاءالله جزاک الله ماشاءالله راځي سټیج طرف ته الله جل جلاله د عرش نه د فرش تماشه کوي د ببو مسلمانان د الله په دین باندې